السلام علیکم زما نوم فاروق دی د چوکان طریقه دا ده چې چوکان مونږ اول ساګو شو کوو هغه بیا پاک کو بیا په یو غټ خانک کې راواچو په لور باندې کټایي وکړو د هغې نه بعد بیا مونږ هغې له په پتیله کې اوبه یخودي وی خوټ کوو نو بیا ورسره دا ساګ هم ور واچو دا ورسره هم خوټ کېږي د هغې نه بعد ورته بیا بیګمۍ چاول چې ورته وایي کوم چې د سواد خپل پیداوار دی هغه بیګمۍ چاول ورته واچو د هغې نه بعد بیا لکه دا پخې شي خو مونږ خاص میلمه له لکه دا پروګرام جوړو نو بیا مقصد دا دی چې دا پخې شي دمه شي نو بیا پی اصیل غوړي او ماستو د دې دا بیا مطلب دا دی چې ګولی دی او دغه دی په دغه طریقه بیا مونږ خاص میلمه له دا خوراک تیارو په هغې باندې لکه پوره ټایم لګي زمونږ خاره دې کم طریقه کار چې ما تاسو ته وښو لکه په دې کې کم څه کم اته نهه قسمه ساګ لګي بیا مطلب دا دی چې دا بهر هم خلک پخولی شي د سوات نه بهر خو لکه زیاتتر د دې کوم چې دا ساګ دی کوم چې د دې چاول دی هغه په سوات کې پیدا کېږي نو د دې نه بهر خلک هم پخولی شي خو طریقه کار یې لږ ګران دی چې لکه څه څه پکې لګي او په څه طریقه پخېږي نو دغه طریقه کار یې لږ مشکله دی او زمونږ د سوات خلک یې ایکسپرټ دي نو لکه هغوی په دې طریقه ښکلي پخوي نو دغه شپږو اته قسمه ساګ شي دغه کټ کي بیا په اوبو کې وخوټ کېږي د هغې نه بعد بیا چاولو ته واچولی شي او چاول مطلب دا دی چې بیا ګنټه یوه نیمه کې پخېږي تقریبا